شيئنا أولي بسباري تشوي كيلو تاسوكو لو كده كوما الله رب العزة بتاسو كبير كوما يقينا بلا مشاريع أمرنا أو كهان شكرا من لو تاسو دانا دانا شكرا داكو أنا بدير كمي تنجننا دون سبس مرا شروشما يقول السفاري الحمد لله مشوي أو إن شاء الله دانو قرآن عظيم تحب لو تاسو داوترو أو دليل مجلس مقصد ذلك جدا شوق سواشي كم كسان لرازلي یا سستی کئی یا سستی حق بشی او مجلس دلاس کم مشران هغه چې تمرین کو یا وایي چې دا اوس په کوم ځای کې ډېر دي او قرآن ته سره کېدو او یا موږ زده کولې یو کې مزده کوه قرآن سره ناسته بل شان عمل دی انشاءالله هغه به رنګ راوړي د خیر دنیا کې او آخرت کې ماشاءالله زموږ استاد ټول مشران او بچي هغه په دې مجلس کې آباد دي او خوشحاله دي او دې سره چې کوم دې معلومي زړه لګېدل دي خدای یقینا زموږ استاد لپاره او زموږ استاد د دې لپاره ډېره خوشحاله خبره الله رب العزت دې موږ تاسو ته د قرآن ټول ختم چې کوم دې هم نصیب وګرځي او بیا په ځای او دا خبره وکړو چې قرآن سنت طریقه دار رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کاوه چې الناس ته ورسو نو سره بیا الحمد او بیا چې کوم دې د سورې بقره اړو مې ورکو دا به چې کوم دې سره د پیوست کاوه اوس هم تاسو خیال کوئ نو علماء چې ختم دي او ماشومان هم ختم کړي نو بیا سره سورې فاتحه او سورې بقره ورکو وایي دا سنت طریقه ده د دې سنت مطلب دا دی چې ختمېدل پکې نشته بیا سره کېدل ختمېدل پکې نشته او بیا سره کېدل انشاءالله نن چې تاسو کومه اشتاو د ناس وکړه دغه شانتې را روان دي زموږ او تاسو ماسوتان ورته کار وکړي او انشاءالله دا روانه ترجمه چې کوم دی دا مو روانه کړه بیا به تاسو ته پته ولګي چې قرآن څومره روان کوي او دویمه دا ده چې په دې ته مخلصو هم لري دې د علماو اتفاق دی چې قرآن د خدای علم دی دې کې چې کوم دی نو په لومړۍ ورځ تا ته خبرې کوي په دویمه ورځ تا ته خبرې کوي روح د ویښ ته ورسوي او بیا چې کوم دی نو په درې کاله پس هم تا ته خبرې کوي او په 50 کاله پس هم د ډېر علم خاوند هم چې کوم دی نو خبرې کوي او د لږ عقل خاوند هم خبرې کوي او زما محترم ورو ویښې معلومېږي نه پایو یې نه معلومېږي دومره ډوکې هغه چې کوم دی نو وایي چې د هغې هغه ځای چې کوم دی نو موږ او تاسو پایوې دا یې چې کوم دی نو معلومېږي نه نو دا ټیک خبره ده چې د دې ویښ نه معلومېږي او دې څوک معلومولی شي خو د سطحې ډېر ډېر خلک پیدا نو چې موږ او تاسو ورته پورې انشاءالله نښتي یو ورو ورو به موږ او تاسو چې کوم دی هغه ځای ته انشاءالله کافي هغه پورې مزل چې کوم دی را وکړو او انشاءالله موږ او تاسو ته ووایه تاسو ګورئ زموږ د ورور د عبدالله استاد نعت ویلي او پښتو کې نعت کوي او بعضې ځایونو کې موږ او تاسو نه وررسو نو دې سره زموږ واسطه ډېره کمه ده نو چې دې سره موږ او تاسو دې ته واسطه سیوا کړو یقینا موږ او تاسو ته به چې کوم دی نو بیا قرآن خبرې کوي او چې قرآن چاته خبرې شروع کړي هغه نور مجلس ته وکړي چې بیا ستاسو خیال د شپې تلاوت د ورځې تلاوت موږ او تاسو اورېدلي دي چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په هره شپه کې یو قرآن ختم کړو په هره شپه کې یو قرآن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د قرآن معجزه ده چې دا څومره ډېر تلاوت کوي دومره دا یعنې تر دې حده پورې چې هغوی د اصلي تمرینو د سورېدو په ټیم کې مې سړی ختم کوي نو ګورې د صحابو ډېر معمولو او دې سره چې تمرین یقینا د دماغ مرضونه او د بدن مرضونه ختمېږي په کور کې مرضونه ختمېږي په علاقه کې مرضونه ختمېږي فتنې ورسره چې تمرین ختمېږي او الحمدلله چې نن موږ او تاسو ګورو او زموږ په دې علاقه کې چې تمرین
کې نشته الحمدلله ټول د یو فکر خلک نو دا د دې وجې چې دلته د قرآن داسې لوی لوی هستۍ چې دولې نه پاتې شوي دي چې د دنیا مټکي ورته غورځېدل او ټوپۍ به ورته سر نه غورځېدې په نږدې وخت کې سید ګل باچا صاحب هغې نه مخکې سمندر خان مولي صاحب او د هغې نه مخکې دوه مولانا جمیل صاحب چې کوم دی د ډابې محدثین چې په دنیا چې په پوره برصغیر پاکوهند کې کوم ځای دوره کېده د هغه ځای محدثین او د حدیثو استادان چې کوم دی زموږ ستاسو درنوي وګورئ نو زما محترمو الحمدلله په دې طبع بخارا وایي بخارا ثاني نو انشاءالله دا خبره ډېره لرې نه ده چې زموږ د استادو بچي هغه اول په ناظره او بیا چې کوم دی نو په حفظ او بیا انشاءالله په درس او ترجمه او د هغې موضوع باندې او زه به داسې نه وایم چې دې وخت کې موږ خود کفیله یو خو انشاءالله داسې ورځ به راشي چې موږ او تاسو په قرآن کې خود کفیله یو او چې قرآن کې موږ تاسو خود کفیله یو نو دې ته خو کفالت وکړو دا نورې خبرې چې کوم دي دا په دنیا د نیمګړې به وي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي دې مشرانو تاسو ته خبره وکړه بلکې د عبدالرحمن مولوي صاحب تاسو ته ووایي امیر عالمي مجلس تحفظ ارض نبوت نو دا ذمواري هم زما ده تاسو بیا عزیزان هم یې او کلیوال او ګاونډیان هم دي او تاسو به انشاءالله په دې 18 اکتوبر باندې ټول چې کوم دی دا به راځئ او ځان سره به ملګري هم راولئ او خدمت کوي انشاءالله په تاسو باندې د ټول پاکستان د علما چې کوم دی نو هغوی راغوښتي دي او الله رب العزت دې په ورونو کې برکت واچوي مشران علماو ډېر په شوق سره ویلي چې موږ به انشاءالله نن ځان حق مولوي صاحب سره ناست وو نو ډېر ساعت یې کښېنولي او بیا یې کوم دی نو ټولې خبرې وکړې کیسې تکرارې زما محترمو په دې خاوره دا انتشار چې پیدا کوي نو دا ډېر لوی طاقتونه قوتونه او دا انتشار چې ختموي دا داسې زما په شان خوار خلک چې کوم دی مودیان او طالبان اوسلي دي چې هغې سره نه پیګاوه شته او نه ورسره ټیلیفونونه شته او نه ورسره څه شته او نه ورسره اسباب شته نه ورسره ډالرې شته د ټولې دنیا ډالرې یعنې تاسو ګورئ یو ښځه چې هغه په پنجاب کې د یاړي مزدوري کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید کوي په هغې باندې خلکو پرچه وکړه د سیچو مخې ته یې اقرار وکړو د جج مخې ته یې وکړو د مجسټریټ مخې ته یې وکړو د های کورټ مخې ته یې وکړو د سپریم کورټ بینچ ته یې مخامخ وکړو ټولو عدالتونو ورته سزاګانې وکړو څو ورځې دلته اسلام آباد کې دغې یوې دیارمارې ښځې نجات ولاړو او د فیصلې نه مخکې چې کوم دی اوچته کړه ورته تاسو ګورئ انعامونه او څه څه ورکول او د هغې نه وروستو زموږ د ستاسو چیف جسټس جناب جسټس ساقب نثار صاحب فیصله وکړه چې دا رها شوه او بیا د اخبار والا تپوس کوي چې رها شوه نو موږ ته مو وښایي چې تصویر پرې وباسو یا هغه په محفوظ حال ته وښایي زما محترم وویل چې یوې ښځې ته دومره جال ولاړ دومره پروټوکول خو وزیر اعظم نه نه ورکوي د پاکستان او نه ورته ټیم ورکوي یو دلته زما محترمو چې دا کوم پېښور کې واقع وشو دا طاهر نصیرو چې د نبوت دعوې کړې وه د عدالت کې چې مړ یعنې هغه بهن دی چې د نبوت دعوه کړې ده او بهن دی چې ورته امریکې دشتوي دي ورکړي دغه شان زما محترم عبدالشکور یو سړی و په اروپا کې کتابونه خرڅول تاسو به د هند باندې ګورئ هغه چې کوم دی نو قادیاني هم و بیا توحید هم وکړو خلکو پرې پرچه وکړه عدالت څلور نیم کاله کېد هم کړ خو د کېد نه مخکې د کېد د ختمېدو نه مخکې هغه ټرمپ سره ناست او هغه د اردو ترجمه چې کوم دی نو هغه د پنجاب د ګورنر زوی شان تحصیل د سلمان تحصیل زوی دی د فوټپات سړي سره خو د پاکستان ګورنر جوړ تازه نه کوي ځکه وي د ده نه کرونا ولاړې دنه بکټریا او جراثیم په ټولو مختلف خلکو ته په فوټپات باندې جمع شوي او بیا که دا سم نه ممکن نه دی پس ډاکټري ضروري دي چې دا هغه نشي کنه موږ دا جراثیم راوړل او دلته ورته دونه مقام ملاویږي صرف په یو پیرا او دوه کنځلو په پارچه باندې چې دا خلاف پرچه شوی د توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما محترمو زموږ په دې
توحید نه کړي دا وي پته لري کوي دا تاسو سوای نو زما محترم ورونو په دې باندې سړی هغه د مسول کامن سنس دا وایي د ټول څه خبره نشته کچره د توحید نه وکړي نو 270 کال مې د ماستر لیول د 302 داوی چتو دعوت حکومت کوله وکیلانو په پاکستان کې د انچارج پاکستان نه نیولو د حکومت وکیلان یو پیرون نیولو به په دې ولا بیا جوړ سرکار او دا شاله د باور دا د شپږو شلو لکو حکومت او زیات دغه په وکیلانو صوبه سرحد حکومت ولګولي په یو میاشت کې دنه چې کوم دیرو عدالت یې وته په جیل کې او جیل کې دنه په یو میاشت کې ورته سزا یې ورکړو دا په پنځو کسانو کې سلور کې عمر کېدو او دا دلته موږ سره د ټولې لري ونه پاتې ما ټول کوم پاور دی بلد وګورئ په دې ټول عدالتونو تاسو وګورئ په میاشت کې تاریخ راوځي په میاشت کې د وکیل هغه وکالتنامه نه دستګیری او دغه په دې کې څو دغه په دې کې څو دوه کې بیا په میاشت کې سزا یې ورکړو نو زما محترم دغه شان ان دا دومره زور ورپسې ځکه ما اصل ته یو سړی راغی ما موږ د مظاهره کوله نو ما ته مخکې راوي وایي مولانا صاحب تاسو زموږ خبرې ونه منئ وایي په یو خبره دې پورې کوم په دې کې د ټولو نه وړوکي بودري چې دی هغه صوبه سرحد وزیر اعلی ما ورته ویل موسی که چې لاړو نو بیا الحمدلله ټوله خبره ما وکړه خو زما محترم ورونو که چېرې فرض که دلته یو سړي توحید نه وکړي د ده عدالت هم نه وړي او د ټوله دنیا او که کړی و بیا ورته څوک څه ویلی هم نه شي ملال یوسفزی داسې هم کې د دې لپاره او هغې سره یوازې ملاله نه وه نورې جینکۍ پکې زخمي شوې او هغه نورې جینکۍ چې کوم دی نو د هغې نوم په دې ټول قوم کې هېڅ چا ته نه وایي ملالې نوم ټول راضي کړه او پېژنو ملاله پېژنې د ملالې نه علاوه دغه نورې چې زخمي شوې دا د سکول جینکۍ نه وې یوسفزی نه وې د سوات نه وې د صوبه سرحد نه وې پاکستانۍ نه وې نو د ملالې نوم ټولې دنیا نه ورځي جاز هم ورپسې راځي اسلام آباد ته به سپېشل جاز کې سره د ډاکټرانو او سره د دوایانو د اسلام آباد نه نیویارک ته به سره د ډاکټرانو په ډېر لوی او بیا دا خبرونه دي چې دا د طبیعت د کشف او د اپریشن قابل دا او دا د اوس ډاکټر راووته او بیا کوم او چې کله راووته نو بیا به مبارک شي ټول ټول ته خوشخبري واوروي چې انشاءالله ملاله بس موږ دا بچ څه په دې نه پوهېږو وروسته موږ ته به راغلی چې دې یو کتاب لیکلی دی چې ګیرې ته هم کنزل کوي او بورکې ته هم کنزل کوي او پښتنو ته هم کنزل کوي د پاکستان فوج ته هم کنزل کوي کتاب ملاوېږي په بازار د دغې یو د ګیرې کنزل او د پردې خلاف هغې ته مو لیکل کړي دي د دې په وجه چې کوم دی نو دا ډزل پرې شوي دي او د دې په وجه ورته سپېشل جاز هم میلاو شوی دی او د دې په وجه پرې اربونو روپۍ چې کوم دی نو هم لیکي په دې ټول پروسس چې دا کوم دلته انتشار پیدا کوي یو مذهبي انتشار پیدا کوي نو زما محترم ورونو او د پروګرام نه لاندې دا کار کوي ځکه یو سړی د دې نه بچ نشو چې دا کار کوي نو چې ګوري نو مشال کار بله ورځ چې کوم دی نو دا بدل نه نو زما محترم دا ټولې خبرې چې کوم دی نو واضحه دي چې دا ډېر د پروګرام د لاندې په دې خاوره کې دا کار کېږي او زه تاسو ته وایم د مشال دا کیس چې کوم دی د مشال دا کیس دا ټیسټ ډوز د یونیورسټۍ کې ځان ته به کنځلو قرآن ته به کنځلو خدای ته به کنځلو پیغمبر ته به کنځلو د پیغمبر بیبیانو ته به کنځلو مشال ته چا کیسم نه وي ویلې اوس به په هر یونیورسټۍ او هر کالج کې به یو هلک د بار یونیورسټۍ نه راغلی و ټرین او زموږ او ستاسو عقیدې به د بچو خرابوي دا زموږ او ستاسو چې ما ته خلک د اخبار باندې ته په اسمبلۍ کې هم پاتې شوې وایي بیا به مشال جانې خو په نه وایي مکتب یې دی چې ته به پنځه کاله اسمبلۍ کې هم پاتې شوې او کالج کې هم پاتې شوې او یونیورسټۍ کې هم پاتې شوې او بیا هم ته چې کوم دی ماورای عدالت کا کیس والتا غازي وې دا علمالدین شهید چې کوم دی غازي علمالدین شهید قائد اعظم وکیل علامه اقبال وایي چې دا خو انګریز جج پانسي وې خو زما نور څه
یو ډېر غریب هلک او ډېر کشر هلک نو زما محترمونو ما وویل چې دا غازي څه لري چې دا خاوره د انتشار نه بچ کړې د انتشار نه بچ کړې یعنې که چېرې دا غازیان نه وي نو هر کلي کې به پیغمبران نه وو بلا پیغمبران مردان کې هم بلا پیغمبران و پېښور کې هم بلا پیغمبران و ځکه ډاهره ملاوېدې رښتینې کې ملاوېده داسې خلک هم شته او بیا به اخر کې که لومړي پیغمبر امتیان نه پیدا شوي بیا به امتیان هم پیدا شوي نو کله چې د سړي دې ته ځکه نه پوهېږي چې زه پیغمبر یم نو بیا به چا ته وایي نخواته تمام کوی چا ته وایي قبلې تمام کوی چا ته وایي قطب تمام کوی چا ته وایي سوی تمام ځکه پیغمبر نو د لسو به د دې خوا مخ و د لسو به دې خوا مخ و د پنځلسو به خوا مخ او څوک چا به وایي چې زړه ټینګه راټینګه دی یو انتشار به وکړه نو چې دا چا دا خبره د انتشار نه کړه چا چې زما ستا بچي د کالج او د یونیورسټۍ د دې سوچ دا و چې دا د اوپران دي اوس د دې سوچ دا و چې دا اوس کالج ته چې راغلی او ډانګې چلکې ډنګرې چلکې موږ هم دا د اوپران الحمدلله زموږ بچي به د اوپران وي خو په ناموس د سعادت باندې چې باندې نو سوداګر په دې خاوره کې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین نشي کولی الحمدلله دا د اوپران ولې او هغه چرسیانو باندې دي نو زما محترمون الحمدلله دې خاوره کې خدای پاک هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث پاک دی چې د دې آمو د جامو په منځ کې د دریای سند او د مزار شریف د دریاب په منځ کې چې کومه هوا لګي دا د جنت هوا ده او فرمایي چې الخراسان کنانة الله او کما قال علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا خراسان دې ته خراسان وی دا موږ په پخواني نقشه دا خراسان د خراسان چې کوم دی دا کنانه د الله تعالی کنانه څه ته وایي موږ وایو چې کومې شي نو شپې شهیدونه راځي خدای پاک یعنی فرمایي چې د چا چې څومره دنیا کې بدمعشان شو او ښکلي وشو او ډېر مضبوط شو زما محترمونه هغه ټول خلک چې دلته راشي نو واقع چې خدای کله ډبل نو دلته به راوړي علاقو خان چنګیز خان چې خدای واخه نو دلته یې ووایي او بیا ټوله دنیا کې خلاصه شو بس بیا لاړه بیا علاقو خان چنګیز خان صفات پاتې چې کله روس خدای ډباو او ښه طاقت کې راغی نه ډباو ښه موج کې و صلح حاکم یې ورته وي په نیمه دنیا حکومت هم و خو چې کله دې خاورې ته راکوز شو نو اوس روس چې کوم دی ټوکړې ټوکړې شو برطانیه چې کوم دی د تورنزو ابادي صاحب دا ټول 30 سال تاریخ چې کوم دی نو موږ په خاوره کې به نن کېږي او د جولای او باندې وځه خاوره پروت او زما محترمونو خو دلته انګریزانو ښکې ټینګې کړې نه دي اوس امریکا راغله دا به مو پورې تخیل سره په خپله اوس هم څنګه د شل کاله یو شل دا شل کاله په دې شو خو دغه چې کوم دی نو او زه څنګه وځم موږ په خپله پکې میټینګونه موږ سره کړي موږ به څنګه وځو ما وې داسې نو د دې نه به هغه خلاصېږي څوک به درته څه وایي او څوک به درته څه وایي چې ښه صحیح به تښتې او داسې به تښتې لکه لمن چې سړي پسې خپلګي کوي ورته چې داسې ځایه تښتې ته دې بلې لاره نشته نو دې ځای نه بیا سړی خلاصېږي نو دا خو دلدل دا خراسان کنانة الله کما قال علیه الصلاة والسلام زما محترمونو انشاءالله موږ به تاسو چې کوم دی الحمدلله دا فتحه کړې ده دا جنګ چې کوم دی نو په تشو لاسو موږ ګټلې دی دا د 18 اکتوبر کانفرنس لپاره انشاءالله تاسو تشریف وروړئ دا ګڼه او دا خلک دنیا دې ته په تماشه ده چې آیا دا قسمه خبرې چې کوم دی دا روانې دي نو څه به پکې جوړېږي نو دلته به ګالیف والمکان دلته چې کوم دی نو چې څنګه هغې د پروګرام مطابق دا کار کوي داسې موږ د پروګرام مطابق دا کار پکار نو الله رب العزت به چې کوم دی نو دې فکرونه موږ په امان کړي او انشاءالله ډېر وخت پاتې لري الله پاک په ډېر لوی خیر او فضل چې کوم دی نو وکړي د قرآن په وخت کې او موږ او تاسو په دغه نسبت راجمع شوي دعا قبلي د دعا پورې به تاسو حسابې ولې چې تاسو دعا وکړئ ماشاءالله اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد صلوات الله وسلم عليه انا رب العزه لا سننا وعلى محمد وسلم وكما اتنا من ذكرك الا ذكرك الا رب العزه الذين تدعون من كيف تلك واجب ومن بركات واسع الا رب العزه لا سننا من كيف جماعه الى وشيره لا يقول بما نسيت
د نړۍ مؤمنان مسلمانان په منځ کې متفق او متحد الله زموږ زړونه چې کوم دی نو سفر الله رب العزت زموږ زړونو کې د یو بل محبت واچوي ټول مؤمنانو مسلمانانو محبت واچوي الله د انتشار نه دیني انتشار نه معاشي انتشار نه سیاسي انتشار نه هر انتشار نه خدای پاک موږ وساتي او زموږ د خبره د انتشار نه وساتي الله رب العزت د خیر فیصلې راوړي دعا وکړئ چې کوم ځای مؤمنانو مسلمانانو ته تکلیف دی او عذاب او خصوصا چې کوم منصوبه بالکل د انتشار را روانه ده هم په فرقواریت په شکل کې د هغې لپاره پیسې راغلي یا د عربو چې کوم دی نو ټول عرب یو قوم خو هغې کې منځ کې د شیعه او سني فسادات ولې دی چې کوم دی نو هغه هغې باندې ډېره لویې منصوبه باندې کار شروع دی د صدام او د هغه نورو مرګونه چې کوم دی هغه مستحکم بادشاهانو تحمل دا چې کوم دی یو پېشخیمه وه چې جزیرة العرب چې کوم دی نو تقسیم کړي او هغه په خپل منځ کې په جنګ باندې چې کوم دی وواچوي د دغې لوی اور نه د خدای پاک عرب هم وساتي او عجم هم د خدای پاک وساتي او موږ تاسو به خامخا ځکه مقاصده کېږو چې د حرمینو ځمکه ده هغه بیت الله